اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. سیف اللہ خان تابع گا یو اہم موضوع تاو شیرشاہ و حجی عبدالغنی مس کردیا ناغا بیا پا کیسر شو آوری اغا عقیدہ دا ختم نبوت تا عقیدہ سا عقیدہ دا ختم نبوت نا اغا بریف نلے اڑے تفصیلی شئے دے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کا آغا چواغستا پروردگارستا من بنی آدم دا اولاد دا آدمنا من ظهورهم دا شاگانو دوی ذریتا اولاد دوی نو دے خواہ گورا فا عالم ذر لیتوی عالم ذر او دا ذر مانا دا سر نری میں جان بھی سوچے دا سرکی میں گان صحیح ذر ذال سر عالم ذر نو پا عالم ذر کے چیغیتا عالم مثال ہم ویلے شی صحیح ورطا عالم مثال مانا چی دی یو لوی شی ورکوٹ ماڈل پیش کے بلڈنگ کو دور لوی دے وہ انجینئر یو کچھ نئے ماڈل دا سی نیم گز یا 3 فٹا یا سورا ماڈل پیش کی حالانکہ اگر بلڈنگ چیوی اگر سنگئی لکا 20 ٹاور صحیح ہاں مشتمونہ خروا نو پا عالم مثال کی اللہ تعالیٰ دا طول انسانو ماڈل زان تمکی کر او دیکھو گورا دا سے یو جنریشن نو دا شاگان نظر در بل جنریشن او دا شاگان نبل جنریشن شاگان نبل جنریشن all of a sudden until the day of judgment چی دا سمر جنریشن راتل دا طول دخدای مکی تولیاڑو دا سو نو اسلام دے گورا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کا چاواز تا پروردگارستا من بنی آدم دا اولاد دا آدمنا من ظهورهم دا شاگانو دوی نذریتو اولادنا دوی واشهدهم علی انفسهم ادوی گواہان کل علی انفسهم پزانونو دوی بالے نو دی ټول ځان ته مخې ته ودرول او بیا یې گواهان کړل په ځانونو یعنی اقرار یې واغسته څه یې واغسته څه ورته وویل وی الست بربکم آیا نعمت رب او پروردگار تاسو نو لمبه ورته الله تعالی وی چې کله تاسو په فزیکل باډای باندې پس باندې په فزیکل باډای باندې دنیا تلل شي نو ما تاسو له یو دنیا جوړه کړی دا داسې پکی اسمانونه دي داسې پکی زمکه ده داسې غرونه دي داسې بحرونه دي داسې دریابونه دي داسې ولی دي داسې باغونه دي داسې منرلز دي داسې حیوانات دي داسې مرغان دي داسې سپیس دي داسې هیونلی باډیز دي ټول غټ غټ لسټ ورته ورکړه او وی دې ټولو باندې مې تاسو له کنټرول درکړی دی تاسو به ایکسپلایټ کوئ دې ټولو باندې مې تاسو له کنټرول درکړی سیف الله خان بس سپیس کنټرول کوي څه به کوي سپیس به کنټرول کوي نو دې ټولو باندې مې تاسو له کنټرول در تاسو باندې ټولو مالکان دي دې ټولو شنو به مالکان به یې خو اوس مونږ ډېر خوشاله شو او هر څه به مونږ مالکان یو اللہ تعالیٰ وی الست بربکم تاسو مالک بزین تاسو ورده ټول ارس مالکان جی دی بتاستا سبجیکٹ تھی خو تاسو با ما تا با سبجیکٹ تھی دی بطول تاستا سبجیکٹ تھی خو تاسو با ما تا سبجیکٹ تھی دی بس تاسو حکم فالو کئی یعنی مانا تاسو با استفادہ کوئی صحیح خو تاسو با زما حکم فالو کئی ہاں تم دا پارا خو صحیح دے طبی نقطہ نظر طرف صحیح دے دا برستو ڈسکس کرو صحیح نا نوس اللہ تعالیٰ دا دے ٹولو نا واغستل دا وعدے تے واغستا چی دای با ٹول تاس تا سبجیکٹی ہو تاسو با ما تا سبجیکٹی دا دوی نا با تاسو نا فاخلی خو تاسو با دا اغی پا بدل کے زمان ہر حکم منی صحیح شو دای بدل کے با زمان دا داس لکا سیف اللہ خان تا سروس ملاوشی جاب ملاوشی سب ملاوشی جاب ملاوشی او دے بہت سی دے اسپیشل برانچ پا غسپل کمپنائی کی چرا دے منیجر تی دے منیجر تی نو دا ټول خلق تا تا سبجیکٹ دی دا ټول تا خود جنرل منیجر تا سبجیکٹ خبر دین کی رالا نو اس دے خود لگیا دی تاو بے کئی چطور تا سا آرڈر کے نو تے باس ہے تاو بے کئی خود تقبل جی ایم او جنرل منیجر نو بکے نو what will be the ultimate result fired خبر اس دن بارے پوچھے
چې اوس دا ټول کائنات خو لګیا دي مونږ وبې کوي کنه وبې کوي لګیا یو ټول انسانانو به کوي چې څوک د خپل استعداد مطابق سره فائدہ دی غوښتي شي نو عقلی کنه خو د خدای کوم حکم چې راځي مونږ یې وبې کوو مونږ حدود نه وایلیشنز کوو ته په کار پدای چې مونږ خدای په خوا فایر کړی وي دیو جل الله تعالی فرمای چې ولو يعجل الله للناس که خدای په عجلت باندې او په هیڅ کې خلق ریټالیشن خودل چې هغه سکی او دغه سزا ورکول لقضی بینهم خدای وای کله به دې بیړه غرق شي وا خدای وای زه ډیر حلیم او بردبارم زه نو وایم خلکو ته د ټایم ورکوم خبره ده کړه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ دوی گواہاں کل پزانونو دوی او دوی تے ہوئے الستو بربکم آیا نیم رب ستاسو مالک ستاسو قالو بلا دوی ہوئے آو تر رب زمون گئے مونگا ٹولو سو ہوئے چی تر رب زمون فرعون ہوئے تر رب زمون گئے موسیٰ علیہ السلام ہوئے تر رب زمون گئے ابراہیم علیہ السلام ہوئے تر رب زمون گئے نمروز ہوئے تر رب زمون گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تر رب زمون گئے ابو جال ہوئے طرف زمون گئے ما و تام ہوئے طرف زمون گئے رمس پیڈ ہوئے ہاں یس چی طرف زمون گئے گاڈ وی ٹرسٹ الست بربکم قالو بلا دے ٹولوے آؤ شہدنا وی بیئر وٹنس شہدنا مانا وی بیئر وٹنس مونگا اقرار کر اس خدای وی دام ولی تاستا ریمائنڈ رہا دا خبر میں تاستا پا دے قرآن کی ولی ریمائنڈ کا تاسو دغه یو ټریټي کړی د الله تعالی سره ان تقولوا چودوای تاسو پر ورځ د قیامت باندې ان كنا عن هذا غافلين چې مونږ ود دینه به خبره مونږ ته نو پته چې مونږ دا شی اډمټ کړی دین الله وای ما په خبره کړی ما څه کړی تاسو کو فارګټفولنس شکاریه تاسو کو فارګټ کړی دا ما درته دا یاد کړه چې تاسو ګره دغه یو ټریټي کړی دا سره کړی دا یو معاهده مو خدای سره کړی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څومره انبیاء او رسول الله غلي دي د دې د دعوت خلاصه وا ټو ریمایند دیم دیٹ ویری ټریټي چې انسانان تصور یاد کی هغه معاهده او تقولوا یادې د پاره چې نوای تاسو انما اشرک آباؤنا چې خبره دادا چې شرک کړو پلارانو زمونږه من قبل مخکر دینا وکنا ذریه من بعد او مونږ وو اولاد تابعدار پس د دوینا الله تعالی وای دا ایکسکیوز نه دی چې زه د معاهدې نه خبر نوم ځکه ما درته دریا راکړه او دا هم عذر نه دی چې ته وای چې مونږ ځکه شرک کو چې مونږ د پلارانو تابع یو الله تعالی وای د پلار تابع ځکه چې هغه د مشر دی نو زه خو د پلار نو مشر زما دا خبر ورې منی الله تعالی زوی چې تر پلار یاد نکي اتباع کې ځکه چې هغه سړي ها ستا مشران دي نو خدای وای زه خدای غینو مشر زما دا خبر ورې منی صحابه طریقې سره عذر ولا خبر یاد شو کنه افتهلکنا آیا ہلاکے مونگا بما فعل المبتلون پاغ عمل بالے چکیے دا باطل پرستان وکذالکا او دغرنگ نفصل الآیات تفصیل سر بیانو مونگا الآیات مثالنا ولعلهم یرجعون دید پارا چی خلق رجوع کی اللہ تعالیٰ تا حق دا وطلو علیم نبع اللذی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی او سٹیٹس ما چاہتا ورکڑی او دے دا سٹیٹس تقاضی پورا نکی یو پوزیشن میں ورکڑی او دے دا پوزیشن تقاضی پورا نکی نو داغی الٹیمیٹ ریزلٹ دیر تباہ کن بھی داغی نتیجہ دیتا نظرتا یو مثال ورکڑی دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے دا تورات یو لوی عالم دے نامے دا بلغم ابن باعورا بلغم ابن باعورا دا تورات دیر خری سائٹر و دیر لوی عالم باعورا او دے مستجاب الدعوات پا علم و عمل کے دمرہ تکلو چی دعاوی خدای قبل ہولا صحیح نو دا موسیٰ علیہ السلام دشمنان ورطا اپروچ کو موسیٰ علیہ السلام دشمنان ورطا اپروچ کو لیکن یہ موسیٰ بانے بد دعاو کی علیہ السلام دوی توبہ استغفر اللہ سوائی موسیٰ علیہ السلام اپوزیشن اغبان بد دعا کول دا خدای پیغمبر دی
بهر تقدیر دوی ورته ډیر لوی خطیر مال $25 million سورا 25 میلیونه ډالر ورته پیشکش کړ چې دا دومره ډالر بدل کو د بیا ریجیکټ د بیا دا افر څه ریجیکټ کړ نو دوی ورته خیسته خزه پیش کړی شایسته خزه جنکای ورته پیش کړی چې دا بنه در پنه کا صحیح اوس دا څه لګیاو ور سره لګیاو تر دې چې کنوینس وکړه تر دې چې کنوینس وکړه نو اوس د دعا وکړه د موسی علیه السلام خلاف بد دعا په موسی په صرف کارانه کو خو دې انټنشن خو کار شو موسی علیه السلام باندې خو صرف کارانه شو خو دې انټنشن چې د دین پرې وکړه د پیغمبر خلاف بد دعا کول د پیغمبر د مخالفت تصور کولم کفر دی سبلا خانه د پیغمبر د مخالفت تصور لا کفر دی دغه تصور نه عمل شروع کو صحیح د دین تقاضا پرې خو دا بالکل ادر به آرام شه څنګه شه مخالف شه 180 ډیګري ټرن وکړه نو الله تعالی هم داسې عجیب سزا ورکړه داسې عجیب چې دا جبه راوته څه وکړه دا جبه راوته دومره فصیح مقررو چې بیان لبه دنیا مخلوق راځم کې د موسی علیه السلام پسې ویم فصیح او الوکنت سپیکر ده صحیح جبه راوته نو بیا خبرې کول خو پرې ده لکه د سپي په شان به غپ غپ کول سبا کول لکه د سپي په شان به غفل کول صحیح د خیر په خبره به هم غفل کول ها د شر په خبره که چا به تاسو کو یعنی خبره به سره کول که چا به نه کو خبر نو الله تعالی فرمایي چې سره سپه نو ګندس په دې جوړ کو الله دې معافي وکړي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَالْوَلَدُ بَالِ خبرو کی صدعا کس آتینا و آیاتنا چه ورکڑیو دتا مونگا آیاتنا زمونگا فانسلخ منها اس دے پاو گورا آیاتن انسلاخ دیتا وی انسلاخ دیتا لکه د جامعین چه سڑے زانو باسی سنا زانو باسی نو پتاو لگی دا چه دا علم دا عالم جامعوی دا علم سی د عالم جامعي چې تقاضې نه پوره کوي دا داسې ویل کده د جامع نه ځان وستو چې سړی د جامع نه ځان راو باسي نشي بے پردیشي څه بے پردیشي رسوا شي او شرمېږي الله دې مولا مان نه کی فانسلخ منها دیرا وتر جامع دیلونا فاتبعه الشیطان ولګید د پس شیطان فکانا پس دیو ګرځید من الغاوین د گمراهانو نا ولو شینا کچره مونږ وختلې لرفانا او بیا مونږ بده ډیر پورته کړو د دې علوم په اعتبار باندې ولکن لو لیکن دې اخلد الى الارض اخلد الى الارض دې وګوره علم سره کوم ته پوزي ها یعنی ډیر بره رسي ډیر لوی مقام ولري صحیح دا علم هی وی چې سړی د بادشاہ هم نشي شي دا علم هی وی هرڅه سره پیسې نه نو وزیر نه بادشاہي ها خو لوی عالم دی او فی نو ناس چا کوي بادشاہ سره په ارګ کې ناس بادشاہ سره نمره دا څنګه د خدای په نسبت باندې کې د دین علم ورسره نو د خدای په نسبت ها کوم مقام یعنی د پیغمبر مقام څه دی دا علم څه دی نو د ملت د امت کوم عالم چې دی نو مقصد دا دی چې د صرف پیغمبر نه نور مقام خدای هغه ورکړي ها سید جمال الدین افغانی نو دومره لوړ مقام الله تعالی ورکړي دی عالم لا اوس چې د دین تقاضې پوره نه کیو د علم تقاضې او د جامه ځان نو باسي نو دې ته الله تعالی ولکنه اخلد الى الارض د ځان را ارتاو قسمه کې دا خدای دې بوتره دومره لوړ د ځان زمکه تر ارتاو کو دومره اوچت دې په سبانه تل ځکه د علم تقاضې پوره کولې روحاني پرواز کو د علم تقاضې پوره کولې روحاني پرواز کو نو دومره هاي باندې تل چې څوک هغه ټیچو تر کې دي نشي صحیح او څکره د مادیات تر راغی شي خدا سر gold property bank balance $25 million and things like that نو دا لکه سړی چې ډیر بره نه ځه زمکه تر اخلاص کی ولكن لو اخلد الى الارض لیکن دیزان رامائل کزمکتا یعنی ذلت اختیار کر واتبع هواو عدتا بدارو کد خواہش بل فمثلو کمثل الکلب صفت د پشان د سپیدے ان تحمل علی الحس کتب باعث کے گے دیس پہ بانے الحس دے جبر او باسی سرو باسی جبر ان غب غب کئی
وَإِن تَتْرُكُوا أَوْ كَبْرِيدِي الْحَدِّ جَبَنَا وَبَاسِي ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ دا صفت قوم دے آقوں کذبوا بآیاتنا چہ غی تکذیب کرو دایتون زمونگا فقصص القصص کا بیان کا کسی دوی بانے لغلوں یتفکرون دید پارا چہ دوی فکرو کی نو یو اضافی سپورٹ آیت نمبر یوصل دعا ہویا تھا آیت نمبر یوصل دعا ہویا تھا سورہ let me find out بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران ہاں آیت نمبر عطیہ په دغه عالم زور کې الله تعالی د عام انسانانو خدا وعده واغسته چې ټول کائنات به تاسو ایکسپلایټ کوي خو رب ما منئ رب ما منئ بیا د پیغمبرانو د ارواحونه خدای دا بل وعده واغسته سو وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیات کاغا چې واغستا الله تعالی میثاق النبیین وعده پیغمبرانو لما آتیتکم من کتاب چې خامخا در کوم بتا کتاب او حکمت ثم جاءکم رسول او چې بیا راشي تاسو پیغمبر مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکې د هغه پیغام چې کوم تاسو سره دی لتؤمنون به نو تاسو به ایمان راړې دی پیغمبر باندې ولا تنصرون امداد کوي دد نو هر یو پیغمبر د خدای د آدم علی السلام نواله تر عیسی علی السلام پورې 1,40,000 کم بیش پیغمبرانو دای خپل امت ته دعوت ورکو ورسره به دا ذکر کو چې د دې میسج انتها بکیږي په خاتم النبیین محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو تاسو دا عقیده وساتئ چې لاست او فائنل پروفیټ د الله تعالی څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام په هغه میدان کې دا دویمه وعده خصوصیت سره چانه واغسته د پیغمبرانو انبیاء صحیح شو آیت نمبر 1 یا چې کوم نن سبق کې دی چې د مثال د سپی دی سورہ مائدہ آیت نمبر سلور پیدامت یسألونکا سوال کئی تانا ماذا احل لهم چسشی حلال کریشویر دوی دا پارا قل طورتا اوایا احل لکم الطیبات حلال گرزول شویر تاز دا پارا پاکیز سیزنا وما غلمتم اشکار دا آغا غلمتم چتاسو تعلیم ورکر دے من الجوارح جوارح جمد جارحتن دا جارح مانا زخمی کون کے جارح مانا زخمی کون کے
او چې تاسو تعلیم ورکړي من الجوارح د زخمی کوونکو زناورو یا مرغانو نه مکلبینا په دې حالت کې مکلبینا چې تاسو تربیت ورکوي هغه ته تعلمون تعلیم ورکوي هغه ته مما علمکم الله هغه طریقه باندې چې تعلیم درکړي تاسو ته الله تعالی اوس ګاډر جو سلطه وګوره انسان دی خود علم د تقاضې نه ځان بار راځته دی نو الله تعالی هغه د سپي په انداز وګورځو څه وي چې دا د سپي په عادت سپي دی دا د سپي ذکر کوي چې د ښکار تربیت دی ورکړي څه شي د ښکار کولو وای تربیت دی ورکړي او د تربیت اغستې چې تر څو پورې دا تربیت تقاضې پوره کوي نو پلی ته خدای دومره پاکه کړی دا چې تی په بسم الله الله اکبر باندې ښکار پسې ولېږي او مړ حیوان د لراړي نه هغه خوراک جایز دی نو سپته ولګي دا چې انسان د علم تقاضا پوره نه کی نو خدای وایي د سپي په شان دی سپي چې یوې مسله باندې عمل وکړي صرف یو مسله باندې یعنی د ښکار یو مسله ده صحیح نو په یو مسله باندې عمل وکړو خدای ور څومره لوی مقام ورکړي چې هغه سپي چې په لوشي کې خلو وای نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي درې ځله به وینځي او چې به امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي و ځله به وینځي یو وارو کې خاور وي امام احمد ابن حنبل وای اته ځله به وینځي او به خاور پکې مخ ولې ځکه دا خپل ډیره پلیده ده څه شه ده خو ګوره یو مسله ذکر او په هغه عمل وکړه تاسو مسله نه ذکرې پاغه باندې کما حق نو الله تعالی هغه پلیتی ولا دومره بدل کړه چې زناور څنګه والد بسم الله الله اکبر باندې تاولېګو که خېټه ولا والا که سینې ولا والا او مړک او دلې راوړو نو څه وکي حلال دی خوريږي پته ولګی دا چې د عمل دومره لوی برکت دی دا نه د عمل د علم علم باندې د عمل اذروایز علم بلعام بن بعوره سره هم دی خبر دین کړهلو اوس واپس راشي د دې وجه بابا و چې علمیت به عمل عالمان څه وي چې علمیت به عمل عالمانو لکه ګند کتابونو په خربار شي بابا ډېر خبره کړې ده چې علمیت به عمل عالمانو لکه ګند کتابونو په خربار شي صحیح نو هر یو شی برکت لري خو باید چې تقاضې پوره کړي حج برکت لري کنه لري خو چې څوک تقاضې پوره کړي روزه برکت لري کنه لري خو باید چې تقاضې پوره کړي منځ برکت لري کنه لري خو باید چې تقاضې پوره کړي کني بابا عبدالرحمن فرمای چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشتا کښته به چې فلخانه د خپل بابا غوړیا سره تاسو څه کتاب ورته دې ورور دا وره صحیح ده سوکا $1 million ها او نو بابا سوئی چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشتا ولې خرب حاجی نشي په طواف صح خبره کړه ولې خرب حاجی نشي په طواف هغه وایي که خرب د بیت الله شافي هو ګرځو نو څوک ته یې اجي سے په خیر سره بش اجي خرب خراج سے الله تعالی دې معفو کی اوس یو سره دې د حج تقاضې نه پوره کوي چې څنګه و دا غي نه زیات خراب شو نو په دغه تعجیز مو خراج سے وته دغه بابا ته چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشته ولې خرب حاجی نشي او همدغه تصور سادی بابام پیش کړل سوې چې خر عیسی اگر به مکه راوت سادی بابا وای چې خر عیسی اگر به مکه راوت خر عیسی حالانکه عیسی علیہ السلام خر مبارک خر چې پیغمبر خر خو بیا هم خر نه کړه د پیغمبر نه څه دي سمولای ته خدای نه جوړ شوی څه فلسطین کارو د پیغمبر خر نه خو څه دی بیا هم خر نه نه چې خر عیسی اگر به مکه راوت چون بیاید هنوز خر باشد او که عیسی علیہ السلام خر مکې ته لاړ شي چې واپس راشي نو بیا به صحیح کنه انسان به جوړ شي
صحیح زموږ وطن کې یو سبله خانه د پولیس افیسر خو پیژنې، موږ ورته تانیدار صاحب وو، هیډ سټیشن افیسر یې کنه، د پولیس سټیشن چیف وي. صحیح نو لومبه خدا تصور کلیئر کړ. یو مولوی صاحب طالب ته غوسه شو مسجد کې، ایو ساده زمیندار راغلو غریب او دس کو، نو مولوی صاحب طالب ته دوره غوسه شو، خر راغلی وي انسان مدن جوړ کړ. څه شو اوس دغه سړی ساده سړی چې او دس کو د خبره لټلی واغسته، نو راغه مولوی صاحب له او دس نه بعد ویجیتا کس چوده خرو، بس مولوی صاحب چې ساده سړی دی او کنه ته خر راغله خپل مالک مال راوست، بس ما په مهنت کو سړی مې جوړ کړ. ای مولوی صاحب ما یو خر دی هغه نه بل سړی جوړ نه کی ویرای والا، د مولوی صاحب خر ته بردارې پر ضرورت ورته یو هفته کې الله سره دې بته څه جوړ شي سړی به جوړ شي. نو مولوی صاحب په هفته الله سره دې خپل بیګارې په وکړ. په لسمه ورځ د مولوی صاحب لاسکار پاتې پاتې سړی خوراک د وعده مطابق ورته مولوی صاحب اخر اوس مولوی صاحب ته خلا ضرورت، مولوی صاحب ورته مبارک شستا قسمت راوښ شوی دی. هغه ورته هغه څنګه وستا هغه خرخه می سړیوم کو او په دې قریبي تاڼه کې متر سټیشن افیسر جوړ کړی تانیدار شه په تانیدار ولګو. صحیح ویټلر سے ملاقات وکړه، اوس سړی ساده سړیو تانه تلاړو، تانیدار سے کرسای کې ناشته، تانیدار په ډېر روب داب دی. صحیح شو اوس دې چې وره ساده سړیو اوس تانیدار ته وای زما خرا ست خدای مهرباني وکړه، وای زما خرا ګوره خدای در څومره دې سړی جوړ کړ. ها صحیح تانیدار یې تاسو نه وایي اگر اپاسه ده چې راپاسه د سیو دي کړه ورکړه اپس مګه وګورځو په لګته به شروع کړه. پس دا لګته وای په لګته دی ورته لاندې نه وای نور کو ټول ټیکي او هغه عادت نه ده مذاكي دخلت عشت الناس هذا فراسي ريفيو دخلوا تقول اكثر عشت بجد اخوة شرابي يجدون الجزئية كانت وكي انا باید سره په خپل عمل کې انقلاب راوړي. انا د اخر څه کوي مې دې چې هیڅ نه یو څوک درو نه انا صار في كل شيء بدل رجاله وقت ما تقول ولا شكرا كده عجب هذا ما احترم انا عجب مخي نو ما ثانيه مذاك مجوي اخر ولا هي غشي ثاني فهذا مش ده ده وجه استخراج انت انا مش نيجي تنده ولا كده ياخد ولا نور فقصص القصص بیان کدوی تکسی لعلهم یتفکرون دے دا پارا چی دوی فکرو کے سا مثلا دیر ناکار دے دا صفت پہ اعتبار بانے القوم اللذین قوم آغا کذبو بے آیاتنا چی تکذیب کرو دایتن زمونگا وانفسهم كانوا يظلمون اپزانن خپل باندې دوی ظلم کولو من یاد الله سوچ ہدایت ورکدل الله تعالی فول مهتدی نو دې ہدایت یافت دی و من یضل او سوچ گمراهی کې الله تعالی فاولائک نو دا کسانو الخاسرون دی تاوانیان دی ولقد زرانا تاکک سرا من پیدا کړی دی له جهنم د پاره کثیر من الجن ډیر خلق د پیرانونا والانس د انسانانونا اوس دا کم خلق دے لهم قلوب د دوی د پاره زړه دي لا يفقهون بها خدای په نه حاصلې دا غزونو په حواله دی په نه حاصلې دا غزونو په حواله یعنی کوم په چې حاصله کړی دا د دماغ په حواله حاصله کړی دا زړه ته نه لکه کړی دا مسله ولیکي چې د ایمان تعلق یو شی باندې چې ایمان دې پیدا کیږي دا به اله پیدا کیږي چې د زړه ته کوشي او چې دې زړه ته کوشي چې څو پورې دې دماغو کې دې باندې ایمان نه برابرېږي دا په هغه چې څو پورې کوم ځای دماغ کې ا دماغ نه زړه ته نه کوله کړی تر هغه پورې ایمان په نه برابرېږي یعنی دا په هټیک ته زمونږ د دماغو دا چې ډالر کار کوي خدای په هغه زمونږ دماغو نه چرته کوله کړی دا زړه ته مو کوله کړی دا نو زړه ته کوله شوی د دې وجه خو سړی چې ورته باس وایي چې 4 بجې بسار راځي نو دې په 3 بجې روان شي که څنګه ته په لخان
ځکه خبره باندې ایمان جوړ شوی دی صحیح. خو که خدای ورته وایي چې 50 روپۍ کړه د الله پر رضا باندې ورکړي جنت ته وځي، دې باندې عقیده برابر شي صحیح. دا غره ته کوزيږي نه خبره، نو چې نه کوزيږي نو لاس هم جیب ته نه کوزيږي. د صحابه لاس په کولاو ځکه چلے چې دا خبره راوي غره ته ورته شي و صحیح شو. دا عوامو نو سبیلو که زمونږ د مليانو عقیده برابر دي، زمونږ د مليانو هم دا تصور دي چې پیسې به څنګه ګټو. خدای دې معافي وکړي صحیح. بابا مولانا رومي ډېر عجیب خبره کړې سوي سیف الله خان تاسو یاد ده دا دغه توریکا وچ علم را برجازنی یار بود، علم را چې علم را برجازنی یار بود، جان معنا زړه ته ورکوس کوم دې ورکوس کو د دین علم چې زړه ته ورکوس کو نو دا سره یار دې دوست دې چې علم را برجازنی یار بود، علم را برتنزنی مار بود. او کدا علم د صرف د خپل تند لپاره استعمال کړ نو بیا سره مار دی او به دي خوري تبا به دي کی ایمان به ختم کی. خدای دې مونږ باندې رحم وکړي. خدای کې څه ولا خانه سړي ولیکل شعر څنګه لري علم را برتنزنی یار بود، علم برتنزنی مار بود، علم را برتنزنی چې علم را برجازنی یار بود، علم را برتنزنی مارے بود. دا مولانا رومي ډېر فلسفي سوی خان. ولقد زرانا تاکہ سرم پیدا کرے جہنم د پارا کثیرم من الجن ډېر دې پیرانو انسانانو نا لهم قلوب دذرنشدا لا يفقهون بها خدای پوانا سره د زړه پاساس باندې ولهم اعین د دوی پارسترګشتا لا یبصرون بیا خدای قتل نه کوي هغه باندې حق نه ویني، حق نه ویني. ولهم اذان عدل تکیو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمه الله، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه د پیر او مرشدو د خواجہ امیر خسرو، امیر خسرو نوم خبره ده صحیح. امیر خسرو د فارسی د بهترین شاعر هم دی صحیح. په خپل باجا غوړه امیر خسرو او وجد کې براته څه کې براته جذبه پر اعلی خلک امیر خسرو د ډېر مشهور یو ډېر مشهور کلام دی چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کې من بودم، وای نه پوهېږم چې څه منزل د شپې هغه ځای چې زکم ځای ناستم چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. ایک مشہور شاعر صحیح. اور کتاب میں سکندرنامہ خسروی، سکندرنامہ خسروی او بلی کتاب دیوان امیر خسرو، دیوان امیر خسرو نو دی او زلوی تاسو وجد کې راغی علماء هم ډیر ناستو مجلس کې نو دوی چا چې زما پیر او مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کتل دی هغه سړی یقینا جنتی دی. چا چې زما شیخ کتل دی څوک خواجہ نظام الدین اولیاء نو دغه سړی یقینا جنتی دی. نو علماء په اعتراض وکړ استاد شیخ د پیغمبر علیه السلام نه لوی سړی دی، هغه په لاډیرو خلکو کتل او ټول جهنم ته تللی لکه ابو جهل. کوم ځای به جهنم کې ابو لهب، کوم ځای به په جهنم کې ولید ابن مغیره دې کتل نو محمد رسول الله سارا ما خام به کتل عزیز تربوره سارا ما خام به کتل. نو استاد پیر او مرشد او شیخ دا محمد رسول الله نه سره صحیح. نو خواجہ امیر خسرو ورته ډېر ښه تشریح وکړه وې دغه فرق دی، لیدو کې فرق دی. څه کې فرق دی؟ لیدو کې فرق. زموږ پښتو کې ضرب المثل ټول خزه نه دي، ټول خزه نه دي. او حافظ شیخ دی غالبا چې نه هر زن است و نه هر مرد، دا ډېر ښه شعر دی.
چې نه هر زن استو نه هر مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نه هر خدا دا نه هر سړی دی. فرق دی پکې. لکه وګوره دا پنځه ګوتې دی یو لاس دی، ټول یو شان دي. ساخت یو شان دی نه، اوږدواله یو شان دی، غټواله یو شان دی، فنکشن یو شان دی. کم کار چې ته په دې ګوتو کولی شي په دې دوی کولی شي نه. هغه لکه دې ګوتو کې چې فرق دی دارنګه انسانانو کې سړو کې هم فرق دی او خود کې هم فرق دی. خبره دې انکار خواجہ امیر خسرو وی لیدو کې فرق دی، لیدو کې فرق دی. ته وی د ابو جهل او د ابو لهب ذکر کو، دای محمد رسول الله نو لیدل صلی الله علیه وسلم. دای وی کړه محمد رسول الله نو لیدل، دای وی محمد ابن عبد الله لیدل. سو کې لیدل یعنی محمد رسول الله نو لیدل، محمد زوی د عبد الله لیدل چې دای ورو پیغمبر په حیثیت ورته کتل نه وکړه. محمد ابن عبد الله کتلو او محمد رسول الله ابو بکر کتلو هغه نه پتو لګوا، عمر کتلو هغه نه پتو لګوا، بلال کتلو هغه نه پتو لګوا، عمار کتلو هغه نه پتو لګوا، ابو هريره کتلو هغه نه پتو لګوا. دې خلکو چې د خپل عزیزانو دې لیدلو محمد ابن عبد الله، هغه خلکو لیدل محمد رسول الله. نه زه چې وام چې زما مرشد معنا دا ده چې هغه په دې حواله وکړي دا زما ګایډ دی چې دې فالو کوم خدای ته مې ورسوي چې دا شیخ فالو کوم. ولقد ذرانا لجهنم، تاکید سره مونږ پیدا کړې جهنم لپاره کثیرم من الجن والانس، ډېر پیریان او انسانان له قلوب چې دوی د پاره زونه دي لا يفقهون بها، دین پوهیږي پوهه ناسره دا غزنو په واسطه، ولهم اعین الارض استرګدي لا يبصرون بها، دین دل کوي هغه باندې حق نه ویني، ولهم آذان لا يسمعون بها، د دوی غوږونه دي اورېدل کوي هغه باندې، اولئک دا کسان کالانعام، دا د مواشي او د کیټل پانداز، بل هم اضل، بلکې دوی دا غوښنه زیات گمراه دي. اولئک هم الغافلون، دا کسان کیرلس خلق دي. غافل معنی کیرلس خلق دي، بے پروا خلق دي. وللہ الاسماء الحسنى، اخاذ اللہ لپارا نمونہ دی خیستا، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، فدعوه بها، نو اللہ تعالی وبلا پدغ نمونو بالے وائی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا قہار، نجدا کم نمی اقلے اغبت اربانی ریفلیکشن کئی چې یا رحمان وای د رحم ریفلیکشن بکیږي، چې یا ستار وای الله بدر باندې پردې واچي، بل ډېر غیبونه به الله پټ ساتي. خبر دین کړل چې یا لطیف وای الله تعالی بدر کې لطف او مهرباني پیدا کی، چې علیم وای الله تعالی به د علم ریفلیکشن در باندې کوي. خبر دین کړل وذروا الذين پرېږدئ آکسان یلحدون فی اسمائه چې هغوی کجروي کوي کاغت لل کوي په نامې د الله تعالی کې. نو کاغت لل کوي معنا چې دا د خدای صفات د الله نه علاوه بل چا ثابتوي، د خدای صفاتونه د خدای نه علاوه یعنی خپل خدایانو له ثابتوي چې دا فلانه خدای چې دې بچي ورکوي، دا بل د سړي له واده کوي، دا بل برکت چې په رزق کې خدای د خوار کا، دا صفات د چا دي؟ د الله دی یوازې. وذروا الذين پرېږدئ آکسان یلحدون چې هغوی الحاد او کجروي کوي فی اسمائه په نومونو د الله تعالی کې، سیجزون ما کانوا یعملون، زر دې دوی له بدله ورکول شي هغه چې دوی کوم عمل کوي. وممن خلقنا ابازه دا مخلوق نه چمو پیدا کړی دی امتون یو امت دی یادون بالحق چې هغه گایډ کوي خلق د حق په اساس باندې او بے عادلون او دغه الله تعالی د نظام په اساس باندې عدل کوي. والذین کذبوا آکسان چې تکذیب کړي دایتونه زمونږه سنستدرجهم مونږ نیسو دوی درجه په درجه، مونږ نیسو دوی درجه په درجه سلولی انګریجولی من حيث لا يعلمون داس جانبنا چې دوی ته احساس نکړي و املی له ازدوی له مهلت ورکوم ټایم ورکوم درجه الله تعالی وی اعلی فسرن چې عذاب نه ورکوم لا دم په دمه لکه نټ په سخته نټ په ټایټ ته الله تعالی وی تاسو رو یو نټ ټایټ کو
چې سړی ته احساس هم نه کېږي چې دا نه روان دی اخر مې دا خوشته هم کېږي واملی لهم او زمو لپاره کوم دوی لا ان کیدی متین تاکي سرا تدبیر او پلان زما ډیر مضبوط ته او لم يتفکروا آیا دا خلق دا فکر نه کوي ما به صاحب چې نشتره په ملګری دوی باندې نه پیغمبر علیہ السلام باندې من جنت الحسل وانتو بیا پیریان نه دي باندې ځکه یو پیغمبر علیہ السلام متعلق وي وې د باندې پیریان دي د باندې څه دي پیر اثر زده دي صحیح الله تعالی وی دا خلق صدق د دې ونی ځامن دي دا فکر نه کوي چې دې عملګری لیونه نه دي ان هو الا نذير ندې مگر يرون کې دې مبين کلیر کټ يرون کې او لم ينظروا او الله تعالی فرمایي چې پیغمبر خلا پرېدا د خدای متعلق څه خبرې کوي د خلق د خدای متعلق امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوکرال ورته وی چې تا متعلق فلانی ځای راشه خلق ناس استاد متعلق دایوي د بزرګانو ډېر خراب دی عمل وي د بزرګانو لکه زموږ په شان د پښتنو د عمل ورګه زوینم نه بس وایي صحیح حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته اته چاوي جیوي فلانی ځای وي زوما په فلانی تاسو متعلق جی داس اورته خاموش بیا کې لا بیا هم حیاوا زین نلی دم زما خلاف خبره کوله ته دومره به حیا چې په مخ راته وای صحیح نو کوس مونږ چا دا جواب ورکا مخ کې بیا ضرورت کول شي چې طالب خبر راوړي چې فلانی دغه څه صحیح ورته هغه بیا هم دور حیادارو چې زین نلی دم نو دا خبره کته دومره به حیا چې ما ته ګوره هغه په دې خبره کې شرم درته بس اطلاع ورکړه هغه سره پوه شو دا خبره وړل دا کار نه دی صحیح اولم ينظروا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اته چاوی چې تاسو متعلق فلانی له داسې خبره کې دي امام صاحب ډېر عجیب خبر ورته وکړه و ما نجل الله والرسول مغن من لسان الورى فكيف انا و د مخلوق د زبون خدای نه اخلاص شوی پیغمبر ته نه اخلاص شوی اخلاص شوی و ما نجل الله والرسول مغن من لسان الورى فكيف انا وقيل ان الاله ذو ولد د خدای متعلق وی خلکو دانه دی ویلي چې د خدای بچی شته عیسی علیه السلام سره زوی دی د دینه بد خبره بل کې نشي د خدای متعلق څومره ګنده خبره بل ځای الله تعالی فرمایي چې تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا خدای وی دا خبر مال دوه غسرا ولی چې زلخ می غواړي چې د اسمانونو ازمکه او غرونه می سره یو بل سره جنگوره خدای ان دعوا للرحمن ولدا چې دا خدای والی خلق خدای د پاره بچي ثابت دی الله تعالی دا خبر مال څومره غسره ولی چې زړه می غواړي چې اسمانونو او ازمکه غرونه وي دا سم سر یو بل در اخرار کې چې دایله په کوم بیړه غرق کړي دا دنیا نه روانه کړي دومره ناکار خبره ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې قیل ان الاله ذو ولد و دا ویل شو دا الله بارک چې دا الله بچیستا وقیل ان الرسول قد کهنا دا پیغمبر متعلق وي دا جادوګر دی پیغمبر متعلق وي دا جادوګر دی وای که زمانو متعلق خو کې تاسو دره ها دې اجر قبل فاش تو په تاریخ داسته هغه راو ته ونی چې اجر ته نظم دی خېډې اجر د ټول له اجر دار چې ځان په ټینشن کې ماچوا ټول له اجر دار چې رد عمل د ښکارانه کو نو الله تعالی به افسد کوي نه ترته ځوان کی سټیسفاید به خپل ځان سره صحیح you will be doing your own business you will be doing your own business and your own job you will be minding your own business and your own job اگر دا څه شروع شي نو نن بلګیا د عبدالباری کو سیته تعویذ ما متعلق لري څه خبره کوي دا صحیح اسباب شرشار اغلی نظامت پاتند دا اخر کر راځي تاسو د نو څه صحیح دوی ګاګه خبره کوو چې مثلا وکړه څه کې ستړي نه تاسو ولې دی وای چې تعالی دې خدای 200 ډالر اجر درکې خو چې زه دا خبرو کوم دا سینه کې یې خشي مانه دا کړل ما مطابق بس د سینه یې خشوا اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ آیا دوی فکر نہ کوي
چې ما اصل کې د خلکو کمزوري دا ده چې مولا سړی ته ولی وایي مولا ته ولی وي بیا خلک داغه فالوورز کیږي چې فالوورز کیږي دین راځي نو شیطان نه پری دیتا نو د دې په حواله باندې صدا چې خلک ورته په خانقاهونو کې کېنولي چې هغه دین سره تعلق نه خلک راځي بیا شکرانه ولور کوي پیسې ولور کوي سو کله لیم راولي او سو کله ګوټ راولي او سو کله بل شي راولي او سو کله بل شي راولي صحیح شو حالانکه وظیفه مونږ سړی ته خو پورا نه پیاس ته پته بچي وشي شکرانه بل څوک والی اولم یتفکروا ما بصائب او خو ایکسکیوز ورسمشتا چې قاضي صاحب شکرانه مګرانه خو نه خو ایکسکیوز ورسم چې قاضي صاحب شکر ابل چې یو مرګي ټلیفون وک ویجنو ما وی یو سړی نه لګي پیسې غسته وي او دا موټر کاروبار کوم دغه شرشا پښان به د موټر کاروبار کوم یو سړی نه پیسې غسته وي نو هغه تماوي چې طالب په هر موټر کې صنف درکوم نه پکې به صحیح سره کوم نه پکې به صحیح سره کوم ارڅ ریشو چې وي ارڅ پورشن چې وي هغه به درکوم انو ویجی هغه په دې خبره کولنو نو وی اوس هغه وایي چې د سلور میاشتوم زما استحقاق ته چې سوره موټر دي خرڅ کړی دي نو مال او پاګه کې نه فراکه نو ویجی زول ورکم ځکه چې دا کوم کاروبار د کوم نه دي کې سود منوال دی لیکن اوس هغه دا ایکسکیوز ځان له جوړو چې دا قاضي صاحب ماته چې نه سود پیسې دي به ولا مور کو تر سود پیسې دي دا ولا مور کا نو مورته نو ملګری د سود دا پیسې تاسو راغټري دي سره بسکه یعنی کته خپل جیب کې چې تر پر به حلال دي پیدا اوس شیطان تا په یو بل جرم ورړی اول خو دا سود کړی دا یو ناروا کړی ځین د سره باندې وعده ماته دا ځین ناروا کړی ما زما خوخه خدا دا چې کته دومره خو مسلمان چې مانه د فتوی ته پوښ کې 100% دا رسول پیسې او سره غلا وخت ته ولا راځي صحیح ما دا سره بیا مانه فتوا نه وایي اولم یتفکروا ما اولم ينظروا آیا دوی نو ګوره په ملکوت السماوات په بادشاہ د اسمانونو د زمای کې وما خلق الله من شیء او هغه چې پیدا کړی الله تعالی هر شی چې دی کنه د خدای کائناتو کې الله تعالی دې فکر نه کوي په کار چې په هر ذره ذره باندې سوچ وکړي وفي كل شيء له آیه دا عربی او شاعر وایي تدل على انه واحد ورگیا ہے کہ الزمی و ید سادی بابا سوئی ویار گیا ہے کہ الزمیر و ید وحدہ لا شریک لا گوید اے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر استمار فتح کردگار من اللہ تعالیٰ وی کائنات کے لیے فکر نہ کہ کلوگن دے عقل پکیوی و پدیم سوچکو دا کائنات بورتو وی چھ خدای و منے سو منے اللہ و منے وعن عطا ان یکونا ممکن لا چی نزدیشیوی اجلوم اغا فکس ٹائم ددوی فبئی حدیثن پس پکم کلام بانے بادو دے قرآن لباد یؤمنون دے با ایمان راڑی ذکر دنیا کے قرآن نا بہترین کلام خو موجودی دے نشی نا اللہ تعالیٰ کہ قرآن بانے خلق ایمان راڑو نو دین پس آخر کم کلام دے چی دے با پاگی کنونسی و ایمان راڑی تو قرآن نباد خو بل شیشتا نا تو قرآن نباد بل شیشتا نا یو طالبو طالب مسجد کې دیرو صحیح نو استاد راغی سمود آباد ویز جزم زم نو استاد ورته ولې په بل جما ته پته نشته خو بس زم دلته نه زم وچته دی اداره ته پته نشته چرته زم خو بس زم نو استاد له غوسه ولا ځا خو یې کنفیوز باندې سړی دی نو ورته وته لګا ډوډۍ وافره څه ډیره وافره او به وافرہ سبق وافرہ ویت نور سغواړي کافرہ نه الله تعالی دا دومره وافرہ د هدایت کلام می درکړي کافرہ دینه بعد سغواړي کوم خبر ارته کوم چې پاره به ایمان راړي صحیح زما یو نسکنی کېده ډېر عالم سره نو بیان به خلکو ډېر خسته بیان وکړو خو غوسنا کوم ډېر صحیح پښتون نه بسره نیچر سخت صحیح نو یو ورځ ته خبره باندې ډېر اپسټ او ډېر غوسه او قبر باندې بیان کو مړ وشه دمړي قبر باندې بیان کو نو چې قبر ته ودرې د سخته ګرمي هوا نو ویاله په دې جمعه کې په دا خوشالو کې په دا صلح او مصالحتونو کې په دا قبرو باندې ودا 15 کال شو زلګي
سورہ کالو شو 15 کاله وی دا قران مې دې سره راوغست پاغه سره مې ورغوټول مې ته بیان کړ بیا مې د شان راوغست په دې غاړوي داسې په پرتو په نیغو په کې لرم راغله صحیح نو وی په دې خطا د سړي ځامن نشوي اوس وې سو کوم انجیل در په سره خدای تاسو به خو بس من یضلل الله سوچ گمراہ کرے اللہ تعالی فلا ہادی له نشتر سوک ہدایت ورکون کے دتا وَيَذَرُهُمْ اللہ تعالی پریگی دوی فی طغیان پسر کشید دوی کی یا مہون چی دوی سرگردان گردی یسألونک عن الساعة دوی سوال کئی رتان دا قیامت متعلق ایان مرساہا چکل بیرا تل دا قیامت کل تورتو آیا انما خبر دادا علمها عند رب چی علم دا قیامت دا زما پروردگار سر دے لا یجلیها نشخ کارا کولی دے قیامت لا لوقتها پا وقت دے کہ اللہ مگر دغ اللہ تعالی نور سو کے نہ پر اتلو قادر دی نہیں تے علم شتا نور سو د قیامت نہ پر اوستو قادر دی نہیں علم شتا والله تعالی وہی تو ورته صرف د قیامت hebat ذکر کا کہ ثقلت فی السماوات والارض دا ډیر هیوی شی په اسمانونو او زمو کې دا د قیامت تپوس کې دومره لایټ اخلي د قیامت تپوس کوي دومره لایټ لا آسانه خبره ده ثقلت فی السماوات والارض الله تعالی فرمایي دا یو هیوی شی په اسمانونو او زمو کو څنګه هیوی دی ټول سره تخت تاراج ټول سره get into pieces atomic but no atomic کو ډیر آسان شی دی پتہ نه دا ساينسدانان ماته یو سیډي تاسو باندې درکړي تاسو یو سیډي درکوم دا بیا کاکانه واس دیله صحیح پاره کې هغه دې باندې دا بگ کرنچ پسند کی صحیح او هغه وایي چې billions of atomic bomb چې څومره تباہی راوړي دا غي نه زیاته تباہی ده لا تاتیکم الا بغتتن برازیدا قیامت تاسنا مگر سڈنلی بغتتن مانا سڈنلی یسالونک ذکر بلاس چکیږي نو دا داس نه چیږي شروع شي غر غر شر پر خر او غنټه واخلي بیا هغه نه پس بلاس شي کله هغه غنټه اخلي بیا خلک مړول شي وای دا دغه خر پر شروع خلک ویل خر کی شپه تخته صحیح لا غنټه پکښتا څه پکښتا لا غنټه پکښته اوسې لا غر شروع کړ نه بم خوای دیتا چې په یو نینو سیکنډ کې بم نو قیامت الله تعالی فرمای دا څنګه چې بس را روان به ورته ګوره رانی دیشو دغه سره سکرمنټ وسره دی ډېر سپیډ راوړل دا راپورته کی صحیح شو الله تعالی وای دا بغتتن سډنلی برس یسالونک دیتان سوال کوي کانک حفی عنها لکه چې ته دې سره ډېر اٹیچمنٹ لري دې سوال سره لکه دې سوال سره ډېر اٹیچمنٹ لري قل تورت اوایا انما خبر دادا علمها عند الله چې علم د قیامت د الله په علم کې دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلق نه پوهیږي قل تورت اوایا لا املکو زه اختیار نه لرم ځان خپل لپاره د نفع ولا ضرر د ضرر الا ما شاء الله مگر دا چې الله سو غواړي ولو كنت اعلم الغیب اګه چې زوی چې پوهې دی په پټ شی باندې گھنٹہ پس سکیگی 2 گھنٹے پس سکیگی سبا بس سکیگی بلد بس سکیگی کذا پدے پوی دے پیغمبر وی علیہ الصلوۃ والسلام لستکثرت من الخير نو ما بزان لپاره ډیر زیات خیر را جمع کړو چې سبا دا مصیبت راځي نن به مړه تدارک کو سبا نه بل مصیبت راځي ماته پته ده نن مولا منصوبه جوړولا میاش پس به دا مصیبت راځي نن مولا منصوبه جوړولا الله تعالی پیغمبر کو ورته وایا چې ماته د مستقبل څخه پته نشته دی وجه خو ماته تکلیف راوړي وما مسني السوء انا بورسیدل ما ته استکلیف ان انا نعمت الا نذير مگر يرون کے وبشير عذير ورکون کے لقوم يؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا ارحمنا بالقران وانما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنه تلاوتنا ليل ونهار الله خير حافظ الله الرحمن الرحيم